بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر 6 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه. پرون درس کی مونگا د دې خبرې وضاحت کو چې مراد د صلات نه رحمت دی او بیا رحمت رکعت القلب ته وی خودل ته مراد تینا معنی مبادی نه ده او د غایات لحاظ بکولې شی غایې نزول د رحمت افاضل د رحمت احسان او انعام او اکرام دی نو دغه ته مراد دی. ورسرم بیوی چې د نبی لغوی تعریف څه دی او یا دا اسم جامد دی که اسم مشتق دی. بیا چې مشتق دی د سنه مشتق دی نباوت نه دی که نبأ نه دی هغه وضاحتونه پرونو صاحب د نبراس په دې موضوع باندې لیکلی چې دلته علامه تفتازانی رحمت الله تعالی علیه چې مختاره کا کلمه د نبی په کلمه د رسول باندې لوجهین داغه دو وجوي. یو وجه دادا برات الاستحلال کړي دی ښا په خبره باندې پوښ ځکه د علم کلام په کتابونو کې اهم مضامین مقصود مضامین الہیات دی اثبات الذات و صفات. خو د الہیات یعنی د اثبات الذات و صفات چې ذات الباری عز وجل او صفات الباری عز وجل دی داغه نه بعد اهم ټاپک اهم مضمون مقصود هغه اثبات د نبوت دی. نو اثبات د رسالت او بحث د نبوت هغه د علم کلام په کتابونو کې یو مقصود ټاپک او مضمون دی. ولکه څنګه چې په مخ کې خطبه کې الحمدلله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت ان شوائب النقص وسماته چې التما در طویل چې د کې برات الاستحلال دی په دې کې اشاره ده اثبات الذات او صفات عز وجل. نو دلتم صاحب د نبراس وی چې کلمه د نبی مختاره کا په کلمې د رسول دام برات الاستحلال دی او نبوت او هغه مباحث ته او مسائل ته پکې څه دی اشاره شوی ده. ایراد د کلمات مشعره چې هغه مشیری هغه مقصود آتی ته مطلوب آتی ته هغه تبرات الاستحلال وي. الکه خبره باندې پوښولې کنه او بلن وجه درته ګوره ما پرون ویلم و وثانیهما ان النبي امده من الرسول. په کلمې د نبی کې ډیره مدح پرته ده په نسبت د کلمې د رسول. خدا د بعض علماء قول له اذا ذکا لأن الرسول يطلق عرفا على كل من ارسل بخلاف النبي. عرفا یادې ګورېخه که شرعاً دی ویلو نبی اخو قادیانیت ثابتېږي شرعي رسول خو هغه څوک چې هغه سره شریعت متجدده او کتاب متجددي. کلمه د رسول عرفا په هر مرسول باندې اطلاق کیږي هر مرسول باندې. فرشتو ته ولی رسول نه دی ویلې شي او اطلاق د نبی په هر احد باندې نه کیږي په خلاف د نبی. ولأن من ارسله الله قد لا يكون نبيا هغه څوک چې الله را لېږلی کله کله نبی نوي او رسول وی ک جبريل نبی نه دی او رسول الله دی. انما انا رسول ربك لاحب لك غلاما زكيا بدلیل رسول دی کنه او نبی دی نه دی.
نو چې اطلاق د رسول په هر مرسول کې د عرفن نو وایا کلمه د نبی امده شوا په نسبت د کلمې د رسول، ځکه اطلاق د نبی په هر مرسول او په هر احد نه کیږي. په هر مرسول ځکه نه کیږي جبرئیل علیہ السلام مرسول د الله دی او نبی د الله نه دی. امده شوا که امده نشوا. بره ابن عازب وی نبی علیہ السلام ورته وظیفه خو د وظیفه او بیا ورته وی چې وای څنګه به وي دا وظیفه دا وا اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت ونبیک الذی ارسلت. نو دې خطا شو د نبی په ځای رسول ویلو چې نبی له سلام ته دا وظیفه تیروله ورته وی اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت. نبی له سلام ورته وی نه رسول مو وای کنه و نبیک الذی ارسلت د سوای. و بیا نو پنځ پیران وی چې ګوره وزیدا احد دعاګانو کې به کمی او زیاتې نه کې چې سره غلی هم دغه به وي ثناو کې وغیرہ کمی زیاتې باندې کې وی دا منځنه پس داخلك لګي چې اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اليك يرجع السلام. ادا پکې د ځان نه دا لکه مکه وی دی راځ خوشي کړیو دا قیودات پکې چلی وی دا بدعت دی او دا نشته دی. بیا استدلال د دې زینه کوي هلکه پیږي پښتو باندې کنه هغه ته وایي چې دا خصوصي وظیفه وا او خصوصي وظیفه چې څنګه درکړې شي مغه سبب وي. باقی پاتې شو ادعیه او مسورو کې زیادت کول هغه د تلبیه د حضرت عبد الله ابن عمر سے ابن سدی ثابت دي. شرع وقای کې بتاسی ویلي لبیک وسعدیک الفاظم پکې راځي والخير فی یدیک الفاظم پکې راغلي دا غ زیادت کړي. بل سلام دا یو ذکر مسنون دی او نبی له سلام ناستو یو ک سلام واچلو السلام علیکم اذا دلس نه کېش بلغو یا السلام علیکم ورحمت الله اذا دشل بلغو یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اذا د دیر شي او یا وی چې وکذالک الفضائل فضائل باندې ناقد د مشکات او موشد د مشکات وګوره دا ثوابونه به همدا سي ډیریږي چې د په څومره ډیرواله کوي دا به ډیریږي. دا سمو یی بیا سبا چا فهم تکینولیو مطالعه د کم وي وسنوم دومره تلی وی چې عرب وجمو کې دینوم زغي خور شوی او بیا وی چې دا سلام کې خلک وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته دا بدعت دی او دا نشته دی او دا موای دا وکذالک الفضائل سره بسکی او بیا دا غي د موشد مشکاتونه دا ناقد سره بسکی شروع سره بسکی او دام پرېګ دا قران کریم سره بسکی. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. چې کله پیشکشي درته وړاندې کړي شي څوک سره در باندې سلام واچي دا غینه په غوړ او خسته ورته جواب ورکا استانه ته پوس کوم ته وبرکاتهو نه اخوا د زیادت قیل نه استاد باندې یو سړی سلام واچي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ته دا غینه په غوړ څنګه جواب ورکي کتوم دومره ورتوي دا خدای په مثال باندې عمل لاغو بیا حسن منها باندې خو عمل را نه غي کنه بیا حسن منها باندې علامه الذی چغوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او ته ورته چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ومغفرته نو الا بیا حسن منها باندې عمل لاغي پويږي کنه نو چې وسړی په دې شزونم نه پويږي او غم ترانه غږی چې بس تا بدعت دی او دا زیادت بنه کې او دا بنوي نو مزدا لالاګان دي نو بس مولیان هم لالاګان دي مفتیان هم لالاګان دي عوام غوسم لالاګان دي بس بیا غړي وړي وای په خبره باندې پوښ ان شاء الله کنه. نو عرض می دا کولو چې کلمه د نبی مختاره کا په کلمې د رسول ولی دغه وجوه چې دا امده ده په نسبت د کلمې د رسول باندې. اوس دا چې د نبی او د رسول منځ کې فرق څه دی؟ ما الفرق بین النبي والرسول؟ رمضان افندی لیکلی دي
چې والفرق بين النبي والرسول ان الرسول ارسل الى الخلق بارسال جبريل عليه السلام الیه عیانا. رسول هغه څوک دی چې د الله د طرف نه مخلوق د پاره را لېږلی شوی، پر لېږلو د جبريل عليه السلام هغه ته عیانا ښکاره ورته راغلی او محاورته شفاعا ورسره محاوره مخ خله خبرې هم کړي. او النبي الذي يكون نبوته الهاما ومناما، نبی هغه څوک دی چې دغه نبوت الهامنی او یا منامنی. دا رمضان افندی تعریفونه کړی دي. بیا وی چې کل رسول نبی وکل نبی ليس برسول. دغه ردی د تباین د نسبت قائل لخوا او بعضی ترادف قائل لی، بعضی ورکه بیا وایا د نسبت د عموم خصوص مطلق قائل دی. دغه قول صحیح مختار دی، یو عام مطلق بل خاص مطلق. نو دا عام مطلق د جانبنا موجبه کلیه کیده او د سوایا چې کل رسول نبی او دا اخص مطلق د طرفنا سالبه جزئیه کیده وبعض النبی ليس برسول. ولکه پښتو باندې پوښی که پوه نشو. عام تعریف چې خلق د نبی کوي هغه کې غلطیم کوي. ګورېخه غلطی دا کوي. تاسو به شمع او شر تهذیب او نورو کتابونو د رسالو بدیل میزان او غیره کې ویلي. نبی چاته وای هو انسان، بس اول بنیاد دی غلط کیه هودو یار، بنیاد دی غلط کیه هودو. انسان دی چې وې کنه دک پکې غلطی ده. انسانانو کې د انسانانو دوه نوع دي، سړی او ښځه. الله چې څومره انبیاء را لېږلي دي هغه ټول سړي وو. وما ارسلنا من قبلک الا څنګه راځي الا رجالا نوحي الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدای رجال را لېږلي دي. کتابونو د نبی د پاره لږ شرایط ذکر کړي دي. اول شرط څه دی؟ نه مذکری ښه په ښځو کې بزرګان او نیکان او پاکان او دینداري وي. رابعه بصریه به د ورځې 1000 رکعات نفل کول او دا ځکه کوم چې قیامت کې د رسول الله مبارک د سترګې اوچته کم د خلکو په وړاندې چې ټول انبیاء علیهم السلام متوي چې زما دی امت کې د یو دیندار بیبي وا چې هغه هر ورځ 1000 رکعات نفل ادا کول دې د پاره کو. او طالبان د بالمازه پارمان مړ شو. مدرسه کې د ډب مسلمانی چې کور ته لاړ چې فرض منظم نه کوي، کدو ورځې ونکو کدرې ورځې ونکو، چشمه لګولي وزغم نه کوي. په خبره باندې پوښ نو د انسان قید لګول دا ټیک نه دی. دا خو شامل دي زنانو ته. مو زنانو کې خو پیغمبران شته نه. دا غلطی ده. دسې وایه هو رجل، دا عظیم الشان سړی وي بعثه الله الى الخلق چې خدای تعالی مخلوق ته را لېږلی لتبلیغ الاحکام، لپاره د تبلیغ د احکام شرعیه. پوه نه شوې؟ ټول عمر دغه ترانې ویلې هو انسان بعثه الله. لکه لیونیان یې لکه د خبرې ته سوچ کوه چې د سر نه سوځي هغې ته خو سوچ کوه که نه. دا غلطي ده. په دغه تعریف د نبی چې یو کلمه زیاته کی چې معه کتاب متجدد و شریعه متجدده، بس دغه تعریف د رسول شو. هو رجل بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام معه کتاب متجدد و شریعه متجدده، تعریف د رسول شو. زما خبره باندې تاسو پوه شوي که پوه نه شوي؟ نو ما درته سووې دیزي کې بیا یو سوال هم راځي ښه، او سوال دا دی چې یار عجیبه خبره ده.
تا رسول سره کتاب متجدد شریعت متجدد شرط کا او نبی دی فقط مبلغ د احکام الهیه وګرځو نو مونږ اوریدلی دي چې انبیا 1,40,000 کم و بیش دي کم و بیش ذکر وي د بعض بارک اختلاف دی که جزمن وی چې 1,24,000 دي نو چې اچھا بارک اختلاف دی هغه بخالینی یا به نبی وی چې نبی شو 1,24,000 نه پیو زیات شو او تا ویل 1,24,000 دی په ایمان لري د غبل نبی او تا په ایمان نه لرلو څومره غټ تاوان نیوک هونه رسیدي کم و بیش دا چا باره کې اختلاف دی د غبل احتمال کې دی شي نوی نو چې نوی او تا نبوت کې داخل کو بیا هم نقصان کې نو دغه د پاره چې د پښتنو کې کومه مقوله مشهوره ده چې کم و بیش دا داسې مقوله ده چې دا سل پسلو کې احتیاط باندې مبني مقوله ده ګټوره مقوله ده دا به داسې وي د انبیاء علیهم السلام خو 1,40,000 کم و بیش دي رسول پکې 314 دي پوه نه شوې اولو العزم انبیاء ورکې 15 دي او هغه چې د خدای نه بعد په دې مخلوق کې ثانی نه لري هغه یو دی هغه شعر څنګه دي چاته یاد دي لا يمكن الثناء كما كان حقه على يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوير القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر پوش داغه ورکی یو دی بس ته چې وی چې رسول هغه چاته وی د سره بنوي کتاب وی او نبی فقط مبلغ د احکام الهیه وی نو کتابونه غو یو سلور دي څنګه یو سلور دي سو کیو سلو سرلس یادي نور اقوال ورکشت لسی فی ابراهیم علیہ السلام باندې نازل شي لس په آدم علیہ السلام دیرش په ادریس علیہ السلام 50 په شیس علیہ السلام سلش تورات په موسی علیہ السلام انجیل په عیسی علیہ السلام زبور په داود علیہ السلام او فرقان او قرآن مجید په محمد مصطفی ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې نازل شي دا یو سلور دی او رسول 314 دی دا باغی باندې څنګه تقسیمه دا تقسیمیږي او تا د رسول تعریف کې دا شرط لګولو چې د سره بسی وایا کتاب متجدد بی په خبره باندې پوښ ولیکنه دا غي جواب یا خیالي مولا صاحب ورکړی دی ښا څه کړی دی دا غي جواب خیالي مولا صاحب کړی دی دا کتاب متجدد چې دا نزول متجددی ښه هغه مخکې کتاب به د باندې بیا نازل شو په خبره باندې پوښولې ها نما تاسو تعرض کو چې ګورا د رسول او د نبی په درمیان کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی نو کل رسول نبی او بعض النبی ليس برسول او بعض وی چې نسبت دواړو کې د تباین دی غي استدلال د آیت کریمه نه کوي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی دلته عطف د نبی راغلی دی پر رسول باندې او عطف تقاضا د مغایرت کوي نه پته ولګی دا چې نبی به غیر وي د رسول نه او رسول به غیر د نبی نه رسول سره کتاب شرط او نبی سره شرط نه دی خدا قول ضعیف دی ښه
نو مختار قول ما درته ویل چې هغه دا دی چې رسول خاص مطلق دی او نبی عام مطلق دی، نسبت دواړو کې کم یو دی، د عام او خاص مطلق دی او دا قول له جماهیر هم دی. هغه اعتراض بیا معاد کا کته وی کتابونه یو سلسلور دی، رسولان ډیر دي. نو جواب بسی چې دا نزول دی کتاب بسو مکرر او متجدد به خبره باندې پیږي دا قول خیالي مولا کړي. او بعضې وایي چې دواړو کې نسبت د څه دی؟ د تساوي دی، د تساوي. اسحاق او حضرت اسماعیل علیهم السلام په دواړو باندې اطلاق د رسول او د نبی د دواړو شوی دی، حالانکه د دواړو سره کتاب متجدد نو. پته ولګېده چې د نبی او د رسول په درمیان کې نسبت د تساوي دی، نو څنګه تاسو کې لګوي د رسول سره چې معه کتاب متجدد؟ الکه پونه شي په خبره باندې. بهرحال دغه اقوال پکې دي. اوس راش والصلاة علی نبیه، صلات دی په نبی د الله باندې محمدin چې پاک نومه محمد صلی الله علیه وسلم مبارک دی. دات فی بیان کده نبی نام ځکه نبی عام او شامل او کل انبیاء وتا دلته تعین درته چې محمدin هغه یادوم صلی الله علیه وسلم. محمد صيغه د اسم مفعول د باب د تفعیل او دا د مبالغی صيغه ده، مبالغتن لیکن مبالغی کنه تفعیل کې او تکثیر خصوصیت هم پکې پروتي. او نبرا دا رمضان افندی لیکلی دي چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې پاکي کلمې سمانه ده. دا چاته وای؟ هو الذی حمدت عقائده وافعاله واقواله واحواله واخلاقه. داغه چاته وای چې داغه د عقاید او تعریف هم شوی وي، داغه د افعال او داغه د اقوال او داغه د احوال او داغه د اخلاق او د هر څه تعریف شوی، ډیر استایل شوی، ډیر تعریف کړي شوی. خبره باندې پوښښ کنه. یا نبراس ولالی کلی چې د مبارک ګڼې نامې وي، ګڼې نامې. خدا محمد هذا اشهر اسمائه صلی الله علیه وسلم. دا سنوي چې والصلاة علی نبیه احمد علی نبیه مصطفى مجتبى مرتضى یاسین طه، بلکې سوی محمد. دا ولی اسماء حسنا د مبارک ته خډيري وي، خدا ورکه اشهر اسمائه. اوس دا پاک نامې د چې ته چې ډېرې وي څومره دي؟ چاویلې 99 99 دي په شان د نامو د الله پاک د اسماء الحسنا د الله تعالی. او چاویلې 300 دي، چاویلې چې 1000 دي. او ځان ته یو کتاب والی په نوم د سبل الهدى والرشاد باندې ښه دغه دی پروت دی. د بیا متعدد اسامی او آسام د مبارک ذکر کړي دي. ناصر د پنامو کې یو نامه ده، ولی نو سي ډیر نامي، نور د په اسماء کې یو اسم شریف دی نور. او بیا د هر یو اسم شریف وجه تسمیم بیان کړي چې نور وته ولي وای، ناصر وته ولي وای. او تاسو مشکات شریف کې راشي ان شاء الله. ان لي عند الله اسماء، د خدای په نس زما یو څو نامې دي. انا محمد، انا احمد، انا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي كما قال. ز محمد صلی الله علیه وسلم، ز احمد صلی الله علیه وسلم. پس مکه کې شهرت لري به کلمت محمد صلی الله علیه وسلم.
اسمان کې او ما سبق انبیاء او د غید امم درمیان کې شهرت لرلو به احمد صلی الله علیه وسلم. عیسی علیہ السلام جو قوم ترازی الله ته حکایت کوي ومبشرا برسول من بعد اسمه احمد وی صلی الله علیه وسلم. او زه ماحیم هغه چې خدای تعالی زما په سبب د دنیا نه کفر میټاوي او زه حاشرم انا اول من ينشق عنه القبر. اول چې قبر تشلیږي اول میدان محشر کې دی قدم دی بیا د په قدم نور خلق را پاسيږي هغه بزیم. او زه عاقب غچاته وی چې هغه نه پس بل نبی ني. دلته قادیانیت دغه جنازه وته عاقب چاته وی الذي لسباده نبی چې هغه نه بعد نبی ناراضي. خدای اسم شریف د محمد صلی الله علیه وسلم دا سیده لکه یحیی. زکریا علیہ السلام د یو سل شل کال عمر کې جلالین لیکلی خدای نه سوال کو چې ما ته بچی راکا د تربورانو نه یریګم د دین ځای نه کی. او بن اسرائیل کې خواسم ما تحریف او تبديل مشاهده کړي هغه خدای الله احکامو کې ګوته وای. یو بچی را چې زمانو د علی یعقوب نه د علم او د نبوت میراث کې یوسی علیه السلام الله وتعالى د بچی در کوم وی څنګه به زما بچی پیدا کیږي قد بلغنیل کبرو ومرتی آخر ډیروالی د عمر ته رسیدلې بی زمانه قابل تولید ده دی عمر کې بچی به څنګه کیږي هغه د 2 کم سل کالو ده او زه د یو سل شلو يم تینه یو مثلا فهميږي چې بیبي وزن نه کشره کې کمزول یا ځان نه دی مشرو کا 15 کال پس به دنیا وي خدي زر زړیږي سړی ډیر زر نه زړیږي ځان نه یو شل کال کشرو کا وګور هغه 22 کال کشره کړي و لکه پوېږي کنه یا نو الله وتوي چې د لزیر در کوم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. د دنه مخ کې په دینوم باندې مونږ د همنامه د سره ګرځول نه دي دا نامه مونږ د خلکو د ذهن نه بالکل یو سیټ تکړه و. د دنه مخ کې یحیی نامه سړی د سره تیر شوی نه دی او په د نامه تب نګ دی بس ما په کې خو یحیی نامه وای. مفسرین وای ویزه په د سره خدای تعالی د مور هغه مړ رحم ژوندې کو حیات پیدا کو ځکه یحیی وته وای یحیی. نو څنګه چې دغه نامه خدای تعالی پټه ساتلې و نبراس لیکلی ولم یسمى بهذا الاسم احد قبل د رسول الله مبارک نه مخ کې په محمد صلی الله علیه وسلم په دې پاکه کلمه باندې مخ کې څوک مسمانو ولكن لما قربا زمان بعثه او عرف العرب ذلك باخبار اهل الكتاب وکله چې د مبارک د بعثت زمانه نږدې شو او اهل کتاب او عربانو ته وی چې ګوره نبی اخر زمان چې راځي دا هغه محمد نامي صلی الله علیه وسلم. نبی زر زر دا بعثت نمخ کې دا څومره خلک چې عربانو هغه بچو باندې نامي کې خو د محمد پدې تم چې زمازوی پیغمبر شي رجاء ان يكون هو چې دی بنبیش والله ته منظور دا و چې محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم دغه د خدای تعالی په فیصله کې نبی به دغه جوړې دو بس هغه بیا نبی المؤید بسات حججه و واضح بیناته چې تایید کړي شوی دی په غخکارا حجتونو د الله تعالی باندې او ښکارا آیاتونو د خدای تعالی باندې او دلایل د خدای تعالی باندې. اوس دې کې ځان تلوي تفصیل له ټیم سمره پاتې دا راته وایي ها 2 منټه سره پاتې دي 2 منټه کېو مې مکه بس دغه کما. المؤید صبر کوي المقوا چې قوي ګرځولې شوی دی نبوته د نبوت و رسالته رسالت د بسات حججه پغا خکارا
حجتونو د الله تعالی یا د نبی علیہ السلام دی کې سلور احتمال دی خاص سبا ته وایو اضافت د ساتع وایا چاته حججه تا یا خود قبیله د اضافت د صفت نه د خپل موصوف تا او یا د اضافت په معنی د من دی او حجت جمع دا او اضافت هی ضمیر ته شوی دی او قانون دا دی چې جمع کله مضاف شي ضمیر ته افاده د استغراق کوي او حججه په ضمیر کې دوه قول دي مرجع الله دی یا مرجع رسول الله مبارک دی د بیا ورکه سلور احتمال جوړیږي سبا ته به وایي ټیم ختم شو وصلی الله علی خیر